دا ویډیو قتل او مخکې شیر کول ډیر زیات لازمی دي. په واتس اپ باندې چې کوم میسیجونه یو بل ته فارورډ کیږي په هغه میسیجونو کې څه دي چیرې د شپې په 12 بجې باندې به زلزله راځي. ما ته هم ډیرو ملګرو راولېږل او ما نه تپوس کو چې نوید بھائی دا خبره ټیک ده او که غلطه. هغه ټولو ملګرو ته اول دا ریکویسټ کوم چې دا میسیجونه یو بل ته مه فارورډ کوئ ځکه چې په دې باندې موږ بل دین ته اوړو. ځکه په هغې کې یو میسیج دا هم دی چیرې د شپې په 12 بجې باندې به د امریکې نه یو سیاره راځي او هغه به زمونږ وجود ته کرنټ ورکوي د څه په ذریعه د موبایل په ذریعه د موبایل د چارجر په ذریعه باندې. نو زمونږ ذهن ملګرو دغه طرف ته اوړي. کله چې هم ذهن دغه طرف ته واوړي چیرې د شپې په 12 بجې باندې به زلزله راځي دا چا ویلي نعوذ بالله توبه استغفار امریکې والا نه دا خبر راغلی دی. نو موږ په بل دین ته اوړو ځکه ملګرو چې یو مفتي صاحب هغه ما ته خپله دا خبره کوله دا واقعه اورېدل ډېره زیات لازمي دي او دا مخکې رسول ډېر زیات لازمي دي. هغه مفتي صاحب ما ته دا خبره کوله کله چې یو انسان دغه طرف ته ذهن بوزي نو وایي هغه ډایرکټ بل دین ته اوړي. بیا یې واقعه راته داسې بیان کړه ملګرو چې یو کس هغه د ښځې سره واده کړی و. نو ملګرو چې کله یې د هغې سره واده کوو نو هغې سره دا شرط یې ښودی و چیرې ته به خپل دین کې او زه به خپل دین کې. حالانکې دا کس چې کوم و دا مسلمان و او هغه ښځه هغه چې کوم و دغه شرط یې ورسره لاول ایښودی و د واده نه مخکې چې ته به په خپل دین کې او زه به په خپل دین کې یم. خو ملګرو چې کله واده شوی دی نو هغه سقرګنۍ چې کوم کور خلک دی هغوی به راتلل د سره به کېناستل پاسېدل. بیا یو ورځ دغه زموږ مسلمان ورور ذهن ته دا خبره ور واچوله چیرې ته خو ټیک ته دا خپل دین یادی چې دا ټیک دی زه ته داسې چل وکړه کله چې تاسو یو ضرورت وي نو تاسو د شپې 2 رکعته نفل وکړئ نو په خوب کې تاسو ته راشي چې آیا دا خبره ټیک ده او که غلطه. نو که 2 رکعته نفل تا ته به خپله پته ولګي چیرې څوک په حقه باندې دي. نو هغه زموږ چې کوم مسلمان ورور نو هغه د شپې 2 رکعته نفل وکړو اوده شو ملګرو نو په خوب کې څه ویني چې کوم مشر دی نو د هغه نه دا ډېر زیات سپینګیري راتاو شوي دي او یو قسم د هغه عبادت کوي. دا خوب چې کله هغه ولیدو سهار را پاسېدو نو هغه ډایرکټ د هغوی دین ته واوړېدو او اړو سوچ یې ونه کو. بیا ملګرو دغه علاقې ته یا دغه کلي ته تبلیغیان حضرات تلي په هغې کې یو مفتي صاحب نو بیا د هغې علاقې خلکو ورته دا خبره وکړه چیرې دلته یو مسلمان زموږ ورور دی او هغه بل دین ته اوړېدلی نو هغه دا سوچ وکړو چې یاره زه ورځم او زه د ده سره میلاوېدل غواړم. هغه کسانو ورته وویل چې یاره مه ورځه ځکه چې اوس تازه اوړېدلی دی او ډېر زیات بدې پې دا خبرې لګي چې څوک ورته د مسلمانۍ خبرې کوي. خیر هغه بیا هم دا ویلي دي چې یاره زه به خپل کوشش کوم که زه دغلته مړم شم شهیدم شمه خو زه به دا خبره ده ته وررسوم. چې کله هغه له ورغلی دی نو هغه ته دا خبره کړې ده چې زموږ دا دین داسې دی چیرې که ته ذهن کې یو داسې قسم خبره راولې نعوذ بالله توبه استغفار موږ د په الله جل شانه نه ګناهګارئ چیرې زموږ دا دین چې کوم دی دا ټیک نه دی که تا ذهن کې هم دا خبره راوسته نو ته به بل دین ته اوړې. نو آلریډي چې کله تا 2 رکعته نفل کول او ته الله جل شانه ته ودرېدې نو ستا په ذهن کې دا خبره راغله چې یاره کیدی شي زموږ چې دا کم دین دی کم مذهب دی نو دا به غلط وي. نو الله جل شانه تا ته په خوب کې کوم د هغوی مذهب و هغه درته واضح وکړو چې دلته ستا په اړه کې شک راغی. نو هغه چې کله ورته دا خبره وکړه مفتي صاحب نو هغه پوه شو ملګرو په هغه خبره باندې او په ژړا شو د الله جل شانه نه توبه وویسته چې یا پروردګاره زه به بیا چېرته هم ذهن کې داسې قسم سوال نه راولم چیرې زموږ چې کوم دین دی یا زموږ کوم مذهب دی یا دا خبره هم د ملګرو چې ته په ذهن کې دا خبره راولي چیرې امریکا چې کوم دی نو دا زلزله راولي امریکا به یا داسې سیاره رالیږي نو دا زموږ ذهن هغه طرف ته ځي. او بل ملګرو په قرآن مجید کې الله جل شانه د زلزلې متعلق آیات رالیږلي دي چې دا زلزله هله راځي چې کله فحاشي سیوا شي بېدیني سیوا شي نو دغه زلزله بیا راځي. دا زموږ ایمان دی. نو دا چې کومې خبرې دي دا ذهن ته مه راولئ په دې باندې انسان بل دین ته اوړي. میسج هم مه فارورډ کوئ په دې کې داسې خلک دی چې هغوی نه پوهېږي د هغوی سوچ دقې طرف ته لاړ شي چې یاره دا خو چې کوم دی دا زلزله دا به امریکا راولي.